چې دغه ساروي ستاسو دپاره بارونه او بوجونه چې دا اوچتوي، دا ستاسو بارونه او بوجونه چې دي د یو ښار نه بل ښار ته وړي، هغه ځایونو ته او هغه ښارونو ته چې تاسو نه وئ رسېدونکي دي ته مګر په مشقت د نفس سره. مطلب د یو ځای نه بل ځای د تاسو یو پیټې وړو، نو که دا تاسو په خپله وړلې نو ګرانو درته نه به مو شو وړلې، او که بالفرض وړلې هم تاسو نو تاسو ته به ډېر زیات تکلیف او ډېر مشقت به درته، او دغه څاروي درله په اسانه باندې ویسي. خاص کر د عربو معاشره کې چې دی اس او اوښ چې دا ډېر زیات وو، او بیا هلته شګې وي ریګستانونه اوښ ډېر زیات وو، نو په شګو کې بیا اوښ ډېر مزل کوي، لوی چې دی پاڼې ورته په سر کړی، لوی بارې ورته تړلې، کشتۍ یې کیسه به جوړه کړي او دا یې په مخه اخیستې رواني چې لس کسم دومره بار نشي وړلی، او اوښ چې دی روان کړی او د کم ځای نه کم ځای ته ورسي، لوی لوی سفرې به یې پرې کولي. او دغرنګې اس هغه به تیز رفتاري کوله، مزل به یې کو تیز، نو دا انسان به د یو ځای نه بل ځای ته ورساوه. نو الله وایي که دا نه وې نو تاسو به ډېر د نفس په مشقت کې به پرېوتي وې. لکه نن سبا مثال په طور دلته چې دی دې معاشره کې چې دی خرګاډۍ او دا شی نه دي، نو اوس که د یو ذمېدار دا کمګني چې پکې نن سبا وړي دا انسان د څومره ګرانه وه، د یو ځای نه بل ځای ته وړل دا ډېر ګران کار و، او خرګاډۍ ته ډکېږي او څومره بار یې پکې اچولي او په مخ یې ورله ویسي. نو الله وایي دا ستاسو دپاره بار د یو ځای نه بل ځای ته وړي. او دا الله فرمایي دا دپاره زه ډېر مهربان یم، رحم مې در باندې کړی دی چې دا څاروي مې ستاسو تابع کړي دي. اوس که یو څاروی چې دی هغه شیره شي نو دا ټول کلی د اخترو کې تاسو ګورئ نه، ټول کلی منډې وي، یو خو هلکه اوازونه هلکه ګوره سیټ ته شیره شوی دی څاروی، نو ټول کلی دی بیا رامنې کیږي، ټول کلی چې دی یو څاروی به نشي رامنې کولی. خو چې الله د دې انسان دپاره تابع کړی دی، نو وړوکی ماشوم یې څومره لوی چې دی سنډی په مخه کړی، یا غوی روان کړی، قولبې روانه کړي، خر یې روان کړي، وړوکی ماشوم به یې روان کړي. دا څه دا الله تعالی فطرتن دا د انسان تابع کړی دی. والله دا د باندې زمان مهرباني ده، ګنې تا دې بیا رامنې کړی وې ځان، نو لوی دا د باندې زه مهربان یم، رحم مې در باندې کړی دی، ځکه مې دا شیدونه ستاسو تابع کړي. وروستو آیت کې الله نور هم بیا ذکر کوي. او بیا الله فرمایي چې ستاسو دپاره مې پیدا کړي دي اسونه، خچرې او خره، لترکبوها وزینا، دوه پیدې ذکر کړي چې تاسو سورلي وکئ په دې باندې، ستاسو دپاره د ښایست او د زینت سبب هم دی. لکه مخکې مو خبره بیا ذکر کړې وه چې دغه زمانه کې دغه د سورلۍ اسباب وو. نن سبا سړي سره ګاډۍ ورسي نو دا د هغه دپاره د زینت څیزي او سورلي هم پې کوي. خو دلته کې یو خبره د دې ځای دا راوځي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دې ځای دلیل نیسي د اس د غوښې د حراموالي، چې د اس غوښه چې دا حرامه ده، او خره او دغه رنګې خچر د دې غوښه حرامه ده. بعضې خلک دې ته حلاله وایي، دا حلاله ده. نو دا مخکې د څاروو ذکر شو، والانعام خلقها، څاروي مې پیدا کړه ستاسو دپاره، لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأکلون، الله وایي ستاسو دپاره پیدا دي، ومنها تاسو د دې نه خوراک هم کوئ. نو ولې دا اس په دې څاروو کې نه راځي؟ څه که نه دا چېرته هلیکاپټر او جاز دی، یا دا خر او دا خچر په دې څاروو کې نه راځي، څه دا هم څاروی دی. خو دا دلته کې چې الله ځان له ذکر کړل، امام ابو حنیفه رحمه الله د دې ځای نه استدلال کوي چې دلته کې الله جل شانو دا ځکه ځان نه ذکر کړل، د دې پیدې ځان نه ذکر کړلې. د څاروو پیدې چې کوم د غوښه خوړلی کېږي او استعمال جایز دی، نو د هغې پیدې ځان نه ذکر کړي چې د هغې کې دغه پیدې دي چې ستاسو دپاره پیدې پکې ډېرې دي، خو خوراک یې ورسې ذکر شو، ستاسو دپاره خوراک هم دي، تاسو د دې نه خوراک کوئ.
غوښه هم خورئ او پی هم خورئ. دلته کې چې کوم د اس او د خچر او د خر ذکر وشو د هغې صرف دوه پیدې ذکر شولي. یوه پیدا لترکبوها چې تاسو سورلي وکئ په دې باندې، وزینه او ستاسو دپاره د زینت او د ښایست سبب هم دی. نو د خوراک ذکر پکې رانغی دلته. نو د دې ځای امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که دا د خوراک ذکر و نو د هغو سره به مخکې به ذکر کړی و، خو چې مخکې ذکر نه شو دلته کې ځان له په تخصیص سره ذکر شو نو مطلب او د هغې پیدې هم ذکر کړلې، د سارو پیدې هلته ځان له ذکر کړلې خو هغه کې خوراک راغی. دلته کې چې د دې پیدې ذکر شوي نو په دې کې خوراک رانغی، دې کې د خوراک څه ذکر رانغی چې کنه تاسو دې نه خوراک کولی شئ. نو د دې نه معلومیږي چې د دې څیزونو خوراک چې دی ناجایز او حرام دی. او بیا د خیبر په موقع باندې د خیبر د جنگ نه وروستو نبی علیہ السلام حکم ورکړو چې تاسو د اس او خچر او خر چې دی د دې غوښه به نه خورئ. د هغه نه مخکې جایز و خو د هغې نه وروستو مطلق بیا چې حرام وګرځېدل. نبی علیہ السلام یې دا ستاسو دپاره د سورلو اسباب دي، تاسو په دې باندې سورلی کوئ. نو که دا دغه رنګ تاسو ذبح کوئ هم نو دې کې به قلت او کموالی راشي. نبی علیہ السلام حکم باز د دې وروسته به تاسو دا څیزونه چې دي دا به نه استعمالوئ، د دې غوښه به نه خورئ، ذبح کوئ به نه. او بل دا چې د دې پیچې دا به هم نه استعمالوئ، نو د هغې حرمت چې دی راغی. او دریم خبر الله چې کوي ویخلق ما لا تعلمون، پیدا کوي ستاسو دپاره هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. لکه بعضې علماؤ تپوس وکړی شو چې قرآن کې دا موجوده چې څومره د سورلۍ اسباب دي، جاز دی، هلیکاپټر دی، ګاړي دي، موټرې دي، موټرسایکلې دي، دا څومره د سورلۍ اسباب چې دي د دې تپوس یې وکړو چې قرآن کې د دې ذکر شته دی. نو هغه ورته وایي او شته پکې. نو وایي کوم ځای کې دی؟ نو دا آیت مبارکې ورته ووایي چې الله جل شانه فرمایي ستاسو د سورلۍ دپاره مې اسونه، خچرې او دغه رنګې خره پیدا کړي. ویخلق ما لا تعلمون، او پیدا کوم هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ، تاسو د هغې علم نشته دی. نو وایي دا د نبی علیه السلام د زمانې نه راواله تر د قیامته پورې چې څومره نوي اسباب او نوي د سورلۍ اسباب روزي نو هغه دې کې شامل دي. بیا لکه مخکې زمانه کې یو سل کاله مخکې د مشرانو نه تپوس کې صرف یو دغه شان بسونه و په دې کې به خلک تلل، نور د سورلوګانې ټانکې او دا شی نه به و. نو په دغه کې به خلک تلل. نو د دې موټرو او د دې غټو غټو ګاډو د دې چا تصور هم نه کوه، دا لا چاته څه پته چې دا به پیدا کېږي. خو الله ته خو پته وه نو ویخلق ما لا تعلمون، هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. اوس دې موجوده ده ورسره چې کوم د سورلۍ اسباب دي نو سل کاله پس په دې کې ډېر چې تغیر چې دنیا آباده ډېر تغیر او تبدیلي به پکې راغلي. نو د دې زمانې خلکو دا به تصور خو په زړه کې اوس نشته دی چې دا به څنګه څیز به وي، څنګه به وي، او نوې نوې ایجادات کېږي. نو هغه ټول په دې کې داخل دي. الله ویخلق ما لا تعلمون، او دغه رنګې پیدا کوم چې هغه تاسو پرې نه پوهېږئ. وروستو زمانه کې به داسې چې دی تر قیامته پورې نوې نوې څیزونه، نوې نوې ایجادات چې دي هغه پیدا کېږي. خو د هغې علم به ابتدا کې تاسو ته نه وي، چې کله دغه څیز وجود ته راشي نو تاسو ته به پته ولګي او علم به درته وشي.